س انسانانو لپاره د مقدس مکه باندې د نبوت د اعلی منصب ورکړی دا چې د نور انسانانو تربیت او رهنمایي او لارښودنه وکړي او س انسانان الله رب العالمین په دې دنیا کې داسې پیدا کړی دی چې د انبیاء کرامو دغه خبره ومني او د انبیاء کرامو په لاره باندې روان شي او کامیاب شي. نو خلاصه ده چې دا انسانان عموما دا په دوه قسمه باندې وي. یو هغه وي چې هغه پیغمبران، دویم هغه وي چې هغه امتیان. بیا الله رب العالمین دغه پیغمبرانو باندې د الله رب العالمین طرف نه وحی نزول شوی دا او الله رب العالمین دیو ته کتاب او شریعت او دین دی انبیاء کرامو ته عطا کړی چې د دې په ذریعه باندې د امتیانو رهنمایي وکړي، امتیانو ته لار وښایي او امتیان د جهنم د لاره نه منع کړي او د جنت لاره طرفه ته راوبلي. دا د انبیاء کرامو مشن او د انبیاء کرامو طریقه وه. بیا د انبیاء کرامو دغه سلسله د آدم علیه السلام نه شروع شوې ده. د ټولو نه اولنی پیغمبر هغه حضرت آدم علیه السلام او بیا د ټولو نه آخرنی پیغمبر هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اولنی آخرنی پیغمبر دی. د ټولو نه اول پیغمبر هغه آدم علیه السلام او د ټولو نه آخرنی پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دلته یو خبره به یاد ولرئ چې آدم علیه السلام نه واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری چې څومره انبیاء کرام راغلي دي، په دې ټول انبیاء کرامو کې د یو پیغمبر د نبوت نه انکار کول دا کفر دی. د یو پیغمبر د نبوت نه انکار کول دا کفر دی او دی په وجه باندې انسان جهنم ته رسي. هم دغه شان دی د نبی علیه السلام نه واخله تر آدم علیه السلام پوری چې څومره پیغمبران څومره انبیاء کرام راغلي دي، دین علاوه بل یو کس ته پیغمبر ویل او یو بل یو انسان پیغمبر ګڼل دا هم کفر دی او دا هم د جهنم تتلو دپاره کافي ده. نو خلاصه د دې خبرو دا چې آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیاء کرام راغلي دي، په دې ټولو باندې ایمان لرل دا د فرایضو، د واجبات او د ضروري او د لوازمو نه دي. هم دغه شان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم النبوت باندې ایمان او عقیده لرل دا هم د هر مسلمان بنیادی فریضه ده. او د ختم النبوت مطلب دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی پیغمبر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر دنیا ته ناراضي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی پیغمبر دی، نو اول می تاسو ته وویل چې انسانان په دوه قسمه وي. یو هغه دي چې هغه امتیان وي لکه موږ تاسو چې یو، بل هغه وي چې هغه پیغمبران وي چې د خلکو رهنمایي کوي، خلکو ته دین ښایي، خلکو مقتدا او رهنما وي، انبیاء کرام وي. دغه انبیاء کرام دی چې کله د نبوت اعلان وکي، دیو ته چې کله نبوت میلاو شي د الله طرف نه، دیو بیا د خلکو مخې ته ودرېږي او پیغام وایي چې الله رب العالمین طرف نه زه یو پیغمبر یم او الله رب العالمین په ما باندې وحی نازل کړی دا او دغه وحی په ذریعه باندې به انسانان کامیابی مومي. دا د پیغمبر دعوه وي چې زه د الله رب العالمین طرف نه راغلی یم. نو آیا هر یو انسان دا دعوه کولی شي چې زه د انبیاء کرامو د طبقې نه یم، زه د انبیاء کرامو د ډلې نه یم؟ هر یو انسان دعوه صحیح کېدلی شي که نه؟ یو انسان د نبوت دعوه او اعلان وکړي، هغې دپاره څه شرایط شته، هغې دپاره څه دلایل شته او که نه؟ نو الله رب العالمین چې کله د انسانانو کې د پیغمبر انتخاب وکړو او د پیغمبر چې کله د نبوت اعلان وکړو، د اعلان سره الله رب العالمین د انبیاء کرامو ته داسې قسمه نشانیان ورکړله چې هغې ته معجزات ویلی کېږي. داسې کارونه چې هغه د انبیاء کرامو نه علاوه په مخ د ځمکه باندې نه ساحر کولی شي، نه جادوګر کولی شي، نه یو بزرګ او یو ولی کولی شي.
داسې عادت غیر عادتي طور باندې یو کار کېدل چې عقل هم هغه نه مني، چې یو انسان عقل هم د دې تقاضا نه کوي چې داسې به وشي، خو الله رب العالمین د انبیاء کرامو دغه لاس باندې دغه شانتي یو کار صادروي چې هغې ته معجزه ویلی کېږي. مطلب دا چې کله یو انسان ته الله رب العالمین نبوت ورکي، دغه نبوت د رښتیا او د صداقت د پاره او د حق د پاره او د خلکو د اطمینان قلبي د پاره او د هغه چا د پاره څوک چې په دې نبی باندې اعتراض کوي، الله رب العالمین دغه نبی ته یو داسې علامت ورکوي چې هغه علامت په وجه باندې خلک پیژني چې او دا رښتیاني نبی ده. د موسی علیه السلام په دغه زمانه کې دا سحر او جادو دا ډیر زیات عام، نو چې کله الله رب العالمین موسی علیه السلام دغه دنیا ته ولېږل او موسی علیه السلام ته نبوت ورکړله، نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته یو معجزه د خپل د موسی علیه السلام د امسا د لاټي هغه یو معجزه الله رب العالمین ورته ورکړله، چې هغه معجزه چې هغه یو امسا د موسی علیه السلام نه به مار جوړېدله. نو د دنیا چې څومره خلکو هغه دغه شانتي یو عادت نه، دغه شانتي یو فعل یو کار کولو نه عاجز وو. بل موسی علیه السلام ته الله رب العالمین یو بله معجزه ورکړو. موسی علیه السلام یو معجزه دا وه چې کله چې دا لاس په دې ترخ باندې کې داسې واچوله، نو هغه لاس به یې داسې رڼا کوله، نو ټوله دنیا دین عاجزه وه. دغه شانتي د عیسی علیه السلام په دور کې دا مرضونه او طبي دغه علاج دا ډیر زیات عام. نو عیسی علیه السلام ته الله رب العالمین داسې یو معجزه ورکړله چې هغه زمانې چې څومره ډاکټران طبیبان څومره ماهر نفسیاتو هغه به د هغه شانتي عمل او د فعل او د هغه شانتي علاج نه به هغې محروم او عاجزه به. عیسی علیه السلام هغې به د الله رب العالمین په حکم او په امر باندې د الله په حکم او امر باندې به مړی را پاسوله، مړی به ژوندی کوله. نو دا نشانیان الله رب العالمین خپل دغه پیغمبرانو ته ځکه ورکوي چې دا ټوله دنیا ته ښکاره شي او ټوله دنیا خبردار شي، وپېژني چې دا حق او سچ نبی دی، دا پیغمبر دی. بیا د هر نبی جدا جدا معجزه وي، د هر نبی جدا کردار وي، د هر نبی جدا گفتار وي، خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین پیغمبري هم د ټولو نه اعلی ورکړې ده چې هغه سید الانبیاء او امام الانبیاء، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین دغه معجزې دا هم الله رب العالمین ډیر ناشنا ورکړي. د هر نبی معجزه دا به تر یو وخت پورې وو، دا به تر یو قوم یا به یو علاقې پورې وي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم معجزه وه هغه معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې به وي. یعنی د ټولو نه لوی معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید د الله رب العالمین کتاب دا یو لوی معجزه ده. 1500 کاله تیر شو چا د قرآن مجید یو آیت مقابله ونه کو، والله رب العالمین معجزه هم د هر قوم د رسم د رواج او د عادت او هغې په قام قبیله او په معاشره کې چې کوم فعل او کوم کار عام وي هغې مطابق ورکوي. په دې عرب کې به الله رب العالمین داسې انسانان پیدا کړي چې هغه ډېر زیات لوی فصحا بلغا شعرا وو، شاعران به وو، نو هغې د شعرونو کې یو بل سره مقابلې به کول. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کتاب نازل شو، نو هغه ټول شاعران د قرآن د الله رب العالمین د کتاب مقابلې نه عاجز شو، او دا هم د الله طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو معجزه میلاو شوی. بل معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپوږمۍ ته داسې اشاره وکړله، د سپوږمۍ دو ټوکړې شو. وس یو انسان سوچ وکي، غور وکي، فکر وکي چې آیا عقل دا مني چې دغه سپوږمۍ دو ټوکړې شي او بیا روغ شي؟ عقل دا نه مني. خو مونږ ایمان بالغیب د الله رب العالمین په قدرت باندې لرو. مونږ وایو چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا عظیم معجزه ورکړي چې هغې په اشاره باندې دغه سپوږمۍ دا دو ټوکړې شوي وو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو معجزه داسې وه
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ګوتو مبارک نه به اوبه جاری کېدله او هغه اوبه به داسې شان سره جاری کېدله چې 1000 کسان به هغه اوبه وسکله او تنده یې ماته کړله دین علاوه چې څومره اوښان څاروي وو هغه اوبه په هغه باندې هم وسکله بیا چې صحابه کرامو سره کم مشکیزې چې هغې کې اوبه اچولی کېږي په هغې کې هم هغه اوبه واچولی شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین داسې ناشنا یو طاقت او داسې ناشنا یو معجزه الله رب العالمین ورکړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لاس مبارک نه به اوبه جاری کېدلې نو د هر یو انسان په مخ د ځمکه باندې یو انسان د لاس نه هم اوبه نه جاری کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د ټولو نه لوی یو دلیل او یو حجت هم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین معجزه ورکړې وه بل معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوله د کافرانو په خپلو کې دغه فیصله وکړله چې چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاش وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پته ولګوله رسول الله یې ونیو هغه کس ته به دومره اوښان سل اوښان دومره دولت به ملاویږي یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته روان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کېږي الله رب العالمین قدرت او د الله په حکم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه انسان هیڅ نقصان نشي رسولی هغه انسان سره د خپل دغه اس نه په دې ځمکه باندې ډوبېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین داسې ناشنا معجزات ورکړي نو چې کله الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره معجزات ورکو دومره نشانه علامات دلایل ورکو دې دپاره چې د خلکو اطمینان هم وشي او په مابین د کذاب یعنی دروغجن پیغمبر او د رښتیاني پیغمبر په مابین کې فرق وشي هر یو انسان په پاسې وایي چې زه پیغمبر یم لیکن پیغمبر هغه وي چې هغې ته الله رب العالمین معجزې او یو دین یو کتاب یو شریعت ورکړی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین دغه کتاب قرآن مجید یو معجزه ورکړله او په دې کتاب کې الله رب العالمین بیا فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما چې د الله رب العالمین محبوب پیغمبر لتاسو کې د سړو څخه پلار نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی اولاد بالغ اولاد نشتا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه آخرنی پیغمبر او آخرنی نبی دی الله رب العالمین په قرآن کې دا فرمایي نو ما قبل چې څومره تفصیل ما خبره وکړله هغې خلاصه دا شو چې هر پیغمبر په دې دنیا کې دوه قسمه خلک اوسیږي یو ته انبیا ویل کېږي او بل ته یو ته انبیا ویل کېږي او بل ته امتیان ویل کېږي چې انبیا کرام په مخ د ځمکه باندې اوسېدل هغه نن سبا موجود نه دی ټول وفات شوي دي او امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی امت هغه په دې زمانه کې نن موجود دی دویم دا چې الله رب العالمین دوه قسمه خلکو تخلیق وکړله یو د پیغمبرانو ډله بل د امتیانو ډله بیا د پیغمبرانو دغه ډلې دپاره الله رب العالمین څه داسې نشاني مقرر کړله چې په مابین د یو عام انسان او د پیغمبر په مابین کې فرق معلوم شي د عام خلکو دپاره چې دا پیغمبر دی او دا پیغمبر نه دی دې فرق دپاره الله رب العالمین معجزې ذکر کړې ده نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه پس په مخ د ځمکه باندې ډېر داسې خلکو چې هغې به د دروغو باندې د نبوت دعوه وکړله هغې په دروغه باندې ویل چې زه هم پیغمبر یم لکه مسیلمه کذاب اسود عنسی هغې هم د نبوت دعوه وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله مسیلمه کذاب د نبوت دعوه وکړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي هغه مسیلمه کذاب په دربار کې حاضریږي او هلته هغې ته پیغام ورکوي چې د الله رب العالمین طرف نه چې کوم پیغمبر راغلی دی هغه صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی پیغمبر دی مسیلمه کذاب په دروغ باندې دعوه کړی نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي هغه مسیلمه کذاب په بادشاهي دغه
ایریا کې داخليږي هغه په دربار کې داخليږي نو هغه ایمان دومره مضبوطو چې هغه غیر چاپیره دغه کافر دغه کذاب دغه دروغجن دعوه کوونکی پیغمبر د دې ټول فوج د دې غیر چاپیره دغه صحابي زی او هلته برسریام په هغه د مجلس کې او هلته د هغې په بادشاهي کې پیغام ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی پیغمبر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر راتلونکی نشته چې کله دغه صحابي دا پیغام ورکو حبیب ابن زید رضی الله عنه نو دغه ظالم دغه دروغجن دغه پیغمبر مسلمه کذاب هغه دغه صحابي ونیسي او دغه صحابي ته وایي چې مرکوم دی وجنم دی شهید کوم دی قتلوم دی وایي چې زه پیغمبر یم هغه ورته وایي چې هرګز ته پیغمبر نه بلکې نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل چاته نه ملاویږي هغه ظالم دغه صحابي دغه یو لاس کړ کړله بیا ورنه تپوس کوي چې آیا زه پیغمبر یم او که نه یم دی ورته بیا جواب ورکوي چې بای ته پیغمبر نه هغه ورنه بل لاس کړ کی چې کله بل لاس کړ کی دواړه لاسونه د بدن نه جدا شي د بدن نه وینه بهیږي بیا ورنه پوښتنه کوي چې اوس وایي چې زه پیغمبر یم که نه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ورته وایي چې ته پیغمبر نه یې دغه شان دی هغه دغه صحابي خپه هم کړ کې دغه بدن ټول ټوکړې ټوکړې کی لیکن هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نه مني نو مطلب د دې واقع ذکر کول مطلب څه شو د دې مطلب دا دی چې دا ختم نبوت دغه مسله دا ډیر اهم او ضروری ده چې دې لپاره صحابه کرام خپل دغه ژوند دا قربان کړي ده او شاید تاسو به اوریدلې هم وي ډیر عجیب یو منظر پیش کیږي چې کله مسله د اسلام د جهاد راځي او کله مسله د ختم نبوت راځي نو بیا پیغمبر دغه صحابه کرام عجیب یو طریقې سره امت ته یو عجیب پیغام ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله قیصر کسرا لوی بادشاهانو سره د رسول الله مقابله خپل تر ابو لهب ابو جهل سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله د قریش د قبیله لوی سردارانو سره صحابه به ورسره جنگیدل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام او د دین دفاع لپاره چې کله جنگ احد تزي او تور را اخله او صحابه کرام د جهاد په میدان کې جنگيږي او صحابه شهیدان کیږي کله چې په میدان د خندق تزي او کله چې میدان د حنین بدر چې څومره صحابه کرام په خپل ژوند کې او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات پوري چې څومره صحابه کرام د کافرانو سره جنگونه کړي د اسلام د جنډې بلندولو لپاره د توحید د غناره اوچتولو لپاره حتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غترم حضرت حمزه رضی الله عنه د هغه بدن ټوکړې ټوکړې شو هغه جګر را وېستلې شو دومره سخت برداشت کیږي خو چې کله موږ سوچ کو احادیث ګورو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دغه پیغام ناره اوچته کړې و د دې وخت نه واخله تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات پوري چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی دی تر دې ټیم پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څومره جنگونه کافرانو کړي دي په دې جنگونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 259 صحابه کرام شهیدان شوي دي 259 صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهیدان شوي دي کله به 313 په مقابله کې 1000 خلکو کله به د 10000 مقابله کې 1,00,000 خلکو لیکن چې کله د صحابه کرامو دغه شهیدانو تعداد وشمارل شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات پوری صرف 259 صحابه کرام شهیدان شوی د جهاد په میدان کې د اسلام د پاره
خو چې کله یو انسان راشي او په ختم نبوت باندې ډاکا چوي او چې کله د ختم نبوت د لپاره صرف یو جګړه کیږي یو د رسول الله په ژوند کې صلی الله علیه وسلم په ژوند کې خو بشمار جنگونه شوي وکنه چې کله اولنې جنگ د ختم نبوت په دغه مسله باندې کیږي او دغه صحابه کرام زی او دغه دجالانو سره چې کله میدان کې جنگيږي نو په دغه ابتدایي یو جنگ کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې اولنې جنگ کې 1200 صحابه کرام او تابعین شهیدان شوي دي دا دومره اهم مسله ده چې د اسلام دفاع لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات پورې چې څومره جنگونه شوي دي 259 صحابه کرام شهیدان شوي دي او د ختم نبوت د لپاره چې اولنې یو جنگ وشو هغه کې 1200 صحابه کرام د خپل جان نظرانه پیش کو او امت ته یو پیغام ورکو چې دا ډیر اهم مسله ده چې دی باندې ځان پوهه کوي په دې باندې عقیده وساتي او په دې 1200 صحابه کرامو کې کم چې شهیدان شوي او تابعینو کې دې کې 710 صحابه کرام او تابعینو چې هغه حافظ القرآن او هغه عالمان د قرآن مجید او د دینو دا دومره نازک مسله ده چې مونږ او تاسو په دې باندې پوهیږو هم نه چې ختم نبوت څه ته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته څومره پیغامات پرې خوسته دي صحابه کرام څومره مونږ او تاسو ته څومره په دردمندانه انداز کې مونږ او تاسو ته د قربانیانې ورکړې ده نن ما او تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دشمنان کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې حمله ورکیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شرافت باندې حمله کوي هغه خلکو د حمایانو ما او تانن مرسته کو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مونږ ته فرمایي المرء مع من احب انسان د حشر په میدان کې هغه چا سره وي د چا سره چې د دې مینه او محبت وي رسول الله خو مونږ ته فرمایي من تشبه بقوم فهو منه چې ستا شکل او صورت ستا مشابهت د کم قوم سره وي تب قیامت کې هم حق چا سره پاسيږي نن زمونږ دغه ملک پاکستان کې د یو عالمي دنیا په سطح باندې دی قادیانیانو زمونږ دغه نوجوان دغه نسل کې خصوصا زمونږ دغه معاشره کې داسې افراد پیدا کړي دي چې اول د هغې د غزړونو نه د مسجد او د منبر او د مولا دغه مینه محبت دا ختمول غواړي یو قادیانی چې د خپل د ټول قادیانیانو کوم مشر چې وي قادیانی مطلب دا وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس خپل یو خنزیر غوندې کې یو انسان د هغې ته د پیغمبري درجه ورکوي هغه په خپل یو بیان یو انټرویو کې وایي که چېرته په پاکستان په سرزمین باندې علما کرام نو نن به دغه خلکو مونږ تسلیم دی خلکو به زمونږ دغه پیغمبر دغه نبوت به یې منلی نن ما او تا ته یو انسان یو قرآن راوړي دقه شان د قرآن هم دقه دې کې به یو ټکي نه زیات وي او نه به کم وي پښتو کې ترجمه وشوله پاکستان کې قادیانیانو ترجمه وکړله او هغه کتاب هغه ترجمه ولا قرآن نن دلته تقسیمیږي په معاشره کې آیا یو امي انسان چې کله وګوري هغه څنګه ورته پته بلګي چې بای دا ټیک دی او که غلط دی نو ځان د دین نه خبرول او د هغه خلکو مرسته کول څوک چې د دین اسلام پرچم بلندوي نن زمونږ مسلمانانو هغه مینه محبت او زمونږ لیډر او زمونږ قائد هغه څوک وي چې هغه یو فاسق او یو فاجر یو شرابي انسان هغه مونږ خوښوو ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث درته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغامات نه بیان کړي رسول الله خو تا ته 1400 مخکې فرمایلی چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین ما انا علیه واصحابي چې رسول الله فرمایي زما او د صحابو په نقش قدم روان شي بیا رسول الله د دین شاندهین کوي چې بای په معاشره کې د صحابه کرامو په نقش قدم باندې تلون کې کم خلق وي رسول الله فرمایي العلماء ورثة الانبیاء زما دغه وارثین دا دغه علماء کرام د رسول الله فرمایي الله پیغمبر فرمایي فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم
رسول الله فرمایي د یو عالم فضیلت په دغه معاشره کې هغه داسې دی صحابه کرامو څنګه چې زما فضیلت په تاسو باندې دی. نو مونږ ته پکار دی چې علما کرامو سره کینو، د علما کرامو ځان پوه کړو او د هغه خلکو نه ځان وساتو کم خلک چې د اسلام او دین دشمنان وي. مخکې خلکو د مولا، د طالب، د مسجد، د محراب ادب کولا، هغه بچي هم دیندارو، بچي هم ادبناکو، بچي کې هم تمیزو. نن د پلارانو قدر احترام ختم شو، په معاشره کې انسانیت ختم شو، د مور پلار هغه احترام ختم شو، د بچو سره هغه مینه محبت ختم شو. وجه څه ده؟ چې تاسو دغه خپل ژوند د مسجد او د قرآن او د مولانا لري کړی ده. نو موږ ټولو ته پکار دی چې خپل دغه ژوند مولیانو سره تیر کړو. دا آخرنی دور دی، آخرنی. نن سبا دی کافرانو دومره یو مهنت کړی چې زمونږ پښتانه خپل چې هغه ځان ته مسلمانان وایي او بیا هم د رسول الله په شان کې ګستاخي کوي. پرون یو کس قتل کړی شوی، تاسو ته به اندازه لګي، د کویټه په سرزمین باندې. هغې شکل و صورت ته چې وګوري هغه دیندار ښکاري، غټه غټه ګیره ده، په سر باندې ټوپۍ ده، چې انسان ورته وګوري ښه نیک کس ښکاري. خو هغې دغه ذهنسازي د یهودو په هغه نقش قدم باندې د هغه لیډرانو په لار باندې شوې وه، کم لیډرانو چې د اسرائیل تسلیمولو خبره کوله، کم لیډرانو چې د امریکې تعلیم په پاکستان کې عام کوله، دې مولیانو په چغې وهله چې داسې خلکو نه ځان وساتئ چې هغه تاسو د قرآن او د حدیث نه لرې کوي. خو دې خلکو نه منله، غټه غټه ګیره او ښه نیک انسان ښکاري، هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس هغه په خپل ژبه وایي، پښتون دی، هغه وایي چې په دې موجوده دور کې هم د نبوت په دغه مقام باندې فایز خلک موجود دي، یعنی په دې دور کې هم انبیاء کرام شته. نو موږ تاسو ته خو دومره علم حاصلول پکار دی چې نبی او غیر نبی کې فرق وي. دومره علم موږ ته پکار دی چې کم انسان د نبوت دعوه وکړي دا انسان واجب القتل دی. کم یو انسان د مولا، د مسجد، د قرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شان اقدس کې د استهزاء او د بے ادبی په بنیاد باندې یو معمولی لفظ هم استعمال کې، دغه انسان دا واجب القتل دی. نن زمونږ د زړونو نه هغه دین اهمیت هغه ختم شوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې صحابه کرام به داسې ناستو چې گویا صحابه کرام هغې په دې سرونو باندې مارغان کې ناستې دي، هغې به دا سرونه داسې ښکته کړي وو. هغې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام و مرتبه معلوم و. امام بخاری، امام مسلم دوی د یو احادیث دپاره لرې لرې میلونه سفرونه کړي دی. نن ما او تا مولا او طالب په هر جمعه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث فری کې درته وایي، مونږ واورو، مونږ په دې باندې عقیده او ایمان نه لرو. ولې؟ مونږ سره د دې قدر او احترام نشته. نو خپل دغه زړه کې چې تر څو د اسلام او د دین قدر او اهمیت نه وي پیدا کړی، هغه انسان والله که جنت ته هم لاړ شي. د هر یو شیز نه بنیادي شیز هغه ادب دی، ادب. نن مونږ د مسجد په باره کې خپل خبرو کې داسې خبرې استعمالو، داسې الفاظ استعمالو چې هغه نه په وجه باندې انسان کافر کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعض اوقات یو انسان داسې یو خبره وکړي چې هغه دې ته ډېر زیات معمولي ورکوټي شان ښکاري، خو د دې په وجه باندې دغه انسان ټول اعمال ختم شو، دی جهنم ته لاړ شي. نو مونږ ته پکار دی مسلمانانو چې خپل دغه ژوند دا بدل کو. مولیانو ته اصل کې د مولیانو ذمہواری دا وي چې کله په دې منبر باندې کینی هغه د خلکو ته په معاشره کې مسائل بیان کړي. بای دا شی جایز دی، دا ناجایز دی، دا حرام دی. مسائل د تجارت مسائل شو، د طلاق مسائل شو، د نکاح مسائل شو. لیکن دا هغه چاته خلق بیانول کوي د چا په زړه کې چې د دې قدر او احترام وي. وس دغلته یو انسان مخکې زمونږ دغه خلکو ایمان داسې دی چې په یو علاقه باندې سیلاب راغلی و،
نو الته هغه تبلیغیان راتلو هغه تبلیغیانو به ډیر زیات مهنت او کوشش کوله خو دا خلک به د تبلیغیانو مجلس ته نه حاضر کېدله بیا د تبلیغیانو کې یو عالم هغه دا فیصله وکړل چې بای دا خلک خو دین خبره نه اوري هغه د کلو کې اعلانات وکړله چې بای فلان کې هغه مسجد نه لاړو یو هوټل ته چې فلان کې هوټل کې په 2 بجې هر یو غریب ته پیکج ملاويږي ټول مسلمانان ال تراشي بیا د هغه کلی ټول بوډاګان ماشومان ځوانان ټول هغه پیکج هغه ستو د پاره هوټل ته لاړو چل تلاړو هغه تبلیغي پاسې دو ورته چې موږ د خدای تعالی غریبانان یو موږ سره پیکج نشته خو تاسو ظالمان مسجد ته نه راتلل او د پیکج او دغه پیسو په یو نوم باندې تاسو ټول دلته حاضر شوي د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام دی دا تاسو واورئ نن دلته بازارونه ډک د کھیل کود میدانونه ډک وي دغه شان دی په وادونو کې دغه دمتوب چې کله کېږي هر بوډا هر مشر هر نوجوان التزي خو چې کله د الله کتاب بیانېږي مونږ بیا تنګېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی په لږ وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې د اسلام او د دین دغه تعلیمات خور کو نن مونږ مولیان هر کور کې مولا دی لیکن مونږ معاشره کې د اسلام او دغه دین دغه پیغام دا په دې مسلمانانو کې مونږ خور نه کو په دې مسلمانانو ته د دین پیغام مونږ ونه رسول ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره کم وخت کې ولې ورسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته چې کم کسان کې ناستل هغه په د زړه کې د دین اسلام اهمیت هغه بعضی داسې خلکو چې هغه ټول عمر په دې کفر کې تیر کړل په نشو تماشو کې تیر کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورته د دین پیغام ورکو هر څه پرې خوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام یې واوریدو هغه سره اهمیت او زکه هغه حالت بدل شو او موږ څنګه چل وکړو موږ د قران او د حدیث خبره پریږدو او د خپل مفاد د پاره د خپل پښتو د پاره د خپل د خواهش د نفس د پاره موږ دنیاوی کارونو کې اخته او دنیاوی مجلسونه دنیاوی کارونه دا موږ خوخو هم دغه کتاب د الله رب العالمین دا خو الله رب العالمین په دې کې الله رب العالمین چرته هم دانه دي فرمایله چې دا صرف ما دغه مولیانو د پاره لګلې دي دی کتاب کې قسم په الله رب العالمین چې الله دا نه دی ویل چې دا کتاب ما صرف صحابو د پاره لګلې دي دی کتاب کې الله دا نه دی ویل چې دا می صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره لګلې وو الله رب العالمین فرمایي چې دا کتاب رسول الله فرمایي د اسلام دا تعلیم دا هر مسلمان باندې لازم دی نو مسلمانانو لږ شرم پکار دی لږ حیا هم پکار دی ځکه الحیاء شعبة من الایمان حیا دا د ایمان یو حصہ ده موږ تاسو کې هغه حیا او غیرت د دین هغه ختم شوی ده زمون په کور کې لس ماشومان وي یو هم د قران حافظ نه وي زمون په کور کې اسپنګری وي بے دینه زمون په کور کې نوجوان وي فاسق فاجر زمون په کور کې ماشومان وي بے ادب ولی موږ سره د قران اهمیت نشته دی کلی ته اوس یو کس راشي یو کافر صرف هغه دلته وای چې بای دی کلی دا ټول مليان دی الله رب العالمین ژوندې ساتي خو دا ټول مليان چې مرشي الله خو کولای شي عبرت نشان د پاره کنه الله چې دغه یا دغه مليان فیصله وکي صلاح وکي اتحاد وکي چې بای بس د دې قوم یو لر یو زیت زو یا ټول مليان د مقدس مکه نه ختم شي نو تاسو وای دی قران باندې تاسو پوهیږئ امیانو دومره خو پکار دی چې یو انسان د صد پر پیدا شوی چې په هغه کار باندې خلک پوهیږي کنه یو ډرایور وي هغه په دې ډرایوري باندې پوهیږي کنه پوهیږي که یو ګاډي کې یو ډرایور بیمار شي ګاډي نشي چلولې که شاته شل کسان نو ډرایوران ناس وي یو به مخکې شو ګاډي به وچلوي دغه شانتی یو انسان ترکان وي دغه ترکاړي باندې پوهیږي یو انسان په دې پوهیږي چې بای دا خد او دا بد دی نو بیا الله خو فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان نه دي پیدا کړی د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي چې الله وی چې عبادت لپاره پیدا کړی بیا غ عبادت په دستور او په قانون باندې موږ ولې نه پوهیږو موس کوي وکه کنه کی ورشه وخت پوره دی زستان وکر نه یم پوهیږي کنه وخت پوره دی
بل خبر دام یاد ولرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دا ټول ادب دی د مشر ادب کول دا اسلام مونږ ته د دې درس ورکوي خو د کم مشر څوک چې په اسلام او په دین باندې چلیږي وسم ټیم ما سره پاتې دی یو ځای کې به قرآن بیانېږي حدیث بیانېږي دا زموږ ایمانی حالت وي شکر وباسئ چې مولیان تاسو ته قرآن بیانوي شکر وباسئ چې مولا دې جنازه کوي شکر وباسئ چې قسم په خدای که دا مولا نه و دا مونځ به درته چا کوله خلاصه مې دا ویله چې د دین قدر او احترام دا پکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ماسخوتن مونځ کوله نو کله کله به داسې وشو صحابه فرمایي چې مونږ اودس وکړو چاردام وکړو رسول الله په خپل دغه کور مبارک د جومات سره خواته رسول الله کمره و رسول الله په دغه کمره کې تشریف فرماو صحابه کرام خپل کور پرېښوستو بچي پرېښوستو بیبیانې پرېښوستو تکه توره تیاره وه مسجد ته به راغې چې کله مسجد ته راغې چاردام برابر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انتظار کوي رسول الله مزد دپاره نه وځي هلته کور کې به څه مصروفیت و صحابه کرام دومره جرأت ونکو چې یا رسول الله وخت پوره دی راشه مونځ وکړه صحابي دومره جرأت نه کول چې لاړ شي رسول الله ته وفرمایي یا رسول الله مونځ کوو کور کې مو بچي دي کور کې مو ماشومان دي ناوخته دي شپه ده تیاره ده مونځ وکړئ راته چا هم دومره جرأت ونکو هغې سره د دین اسلام قدر او اهمیت و هغې سره دین اسلام طلب و هغې د رسول الله انتظار وکړو چې کله رسول الله په خپل مرضي باندې راغی مونځ یې وکړله نو مطلب دا مسلمانانو چې ترسو پوری آخرنه خبره واوري چې ترسو پوری د دین اسلام قدر احترام د دین اسلام ادب دا په اسلام انسان کې مبتلا د دې کې چې کله انسان په ځای کې د اهمیت پیدا نشي هغه انسان تر هغه پوری جنت حقدار نشي ګرځیدلی د هر یو شیز د پاره خپل یو طریقه او دستور وي د موبایل د پاره که دنیا د ټول غټ یو انسان انجینیر چې دا موبایل چا جوړ کړی دا هغه انسان راشي او دغه موبایل باندې ما یو کوډ لګولی وي هغه هم دا نشي کولاولی مطلب دا چې دې دپاره خپل دغه ګوته دا لازمي ده د اسلام د احکاماتو دپاره د دین د اسلام د مونځ د تلاوت د زکات د روژې دپاره دغه شان یو کوډ وي دغه شان یو طریقه ده چې هغې ته ادب او احترام ویلی کېږي نو د تقریر موضوع هم دا وا چې د اسلام او د دین او د شاعر الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شان اقدس کې خپل دغه جبی مبارک دا لک سم وخوځوي پرون هغه یو کس ګستاخی وکړله یا د بے علمی بنیاد باندې وکړله یا د نادانی بنیاد باندې وکړله یا د څه مجبوری بنیاد باندې وکړله خو ګوره ټول عمر به جهنم کې سوځي نو خپل دغه سوچ به بدلو او ځان کې به لګ د دین اسلام او ادب او احترام به پیدا کوو به ان شاء الله وګورئ تاسو مشران یې تاسو نه معذرت غواړم سخت خبره مې درته وکړله خو صرف دومره تاسو ته وایم چې کله هم مونږ چرته نادره دفتر ته ورشو قسم په خدای هلته مونږ پیسې هم ورکوو خپل زنانه هم بوزو هلته قطار کې ودرو ها هلته کله کله مونږ ته څوم ګنټې ګنټې مونږ انتظار کوو هلته هغه کس ته مونږ چرته ویل چې زر وکړه دنیاوي خبره ده کنه دغلته فوجیانو په دغه چیک پوسټ باندې زمونږ خویندې میاندې په دې ګرمۍ کې په ګاډي کې په ګنټو ګنټو وردی چا یو فوجي ته ونیو چې لکه زه د دې ملک باشنده یم زه دې ملک کې اوسېږم زه دهشتګرد خو نه یم چې ته ما دومره ټایم ودروي چا دومره جرأت وکړله ولې دا مولا او دا طالب نن سبا په معاشره کې یو غلام ګرځېدلی ده مولا او طالب دا نه د چا غلام دی او نه د چا دشمن دی مولا او طالب ستاسو خیر خوا دی که چرته زه یو خبره زیاته وکم 2 منټه زیاته مو اخلم زما مطلب دا چې تاسو یو خبره وکم رسول الله فرمایي بلغوا عني ولو آیه یو خبر دی مسلمانانو ته ورسوي نو په دې بنیاد باندې کله کله ټیم هم زیات شي او کله کله ستاسو د طبیعت خلاف خبره هم وشي نو چې کله د طبیعت خلاف خبره وشي بیا ډایرکټ برداشت کول
دا پکار دی یا قتل پکار دی چې دا خبره زما د طبیعت خلاف دی خو آیا دا د قرآن او رسول الله حدیث سره مطابق دی کنه کچرته قرآن سره برابر بس خاموش شه کچرته قرآن سره برابر نو بیا ستا حق هم جوړیږي چې ګیله وکړي الله رب العالمین موږ ته د ادب او د احترام دغه ماده زموږ زړونو کې پیدا کړي او الله رب العالمین ټول مسلمانانو ته په اسلام او په دین باندې پوهه ورکړي او الله رب العالمین زموږ زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت پیدا کړي او د مسجد د منبر د مولا د طالب او د شاعر الله ادب او احترام الله رب العالمین په موږ کې پیدا کړي اللهم صل علی روح محمد فی الارواح اللهم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللهم صل علی قبر محمد فی القبور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.